د شطرنج چې کوم بساط وي یا کوم دغې میدان وي په هغې باندې بعضې وخت کې بادشاه په خپله ډېر کم جنګېږي او خپل پیاده حساب کتاب په هغه برابروي. صحیح. پښتو کې موږ وایو سخی د موږي په زور ټوپونه وایي. همداسې ده. او سهیل افریدي چې کومه دی د موږی ښه مضبوط و. هغه موږی مراد سعید و. صحیح. سهیل افریدي نوم چې کوم دی دا بل چا نه دی ایښلی، دا مراد سعید منظور کړی. مراد سعید په څه طریقه باندې چې کله پته ولګېده چې الیمین ګنډاپور صاحب ځي، نو سهیل افریدي د مراد سعید چې کوم دی د دپاره لابینګ وکړه، دا نوم په څه طریقه باندې بشرا بیبي نه منظور کړلی شو او د بشرا بیبي د لارې بیا عمران خان صاحب یعنی وزیر اعلی نوم د عمران خان صاحب د کور والا منظوري، د کور والا منظوري هم په هغې کې شامل ده. زه ته نه یم چې ټوله د هغې ده، خو د هغې منظوري یعنې کنسنټ چې ورته موږ وایو هغه پکې شامل دی. صحیح. ټیک شو. او دارنګه د سهیل افریدي اپر میډل کلاس کې دی، د لوور میډل کلاس کې نه اپر میډل کلاس کې دی او ښه ټیک ټاک د پارټۍ ورکر پاتې شوی، انصاف سټوډنټ وینګ کې او په هغې کې راغلی. دې وخت کې د الیمین ګنډاپور صاحب متعلق چې کوم دی هغه ویل کېدل چې دا کمپرومایزډ دی. د الیمین ګنډاپور صاحب په مقابله کې چې کوم سهیل افریدي د متعلق دی چې دا به اګریسیو پالیټکس کوي، جارحانه طرز سیاست به کوي او دغه د الیمین ګنډاپور صاحب د ډوبېدو او د راختو سبب جوړ شو. اوس ګوري چې څه کېږي، خو سهیل افریدي چې کوم دی د هغه دی چې دا به اګریسیو پالیټکس کوي او په هغې په وجه باندې د مراد سعید طرز انتخاب وګیني. په دې سیمرې کې بلا نور هم خلک هم اګریسیو تقریرونه وغیره کوي، خو چې کوم د بادشاه په نظر کې راشي نو بیا د هغه سخي موږی مضبوط شي او بیا د هغه په نوم باندې قرام راوخي شي. صحیح.